مشکات شریف باب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پائے کی ذکر شوی دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی راوی دی فرمائی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال المرء مع من أحبه. امام بخاری رحمه الله د دې شان ورود د صحابه کرامو د یو غټ جماعت نه دا یو مضمون نقل کړی دی. فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو پیرا تشریف فرماو دارنگ یو صحابی راغی تپوسے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض انسان چا سرا تعلق لری محبت کی وی داغ سر پا عمل کی یو شانتی خونی پا عمل کی اکثر یو شانتی نہیں عموماً زمونږ د علماو سره نیکانو خلکو سره محبت دي دا یو په شان دي خو نه یو نه دا یو چې څومره نیک اعمال کوي نه هغه شان نیک اعمال کوي شو خو بیا د قیامت پر ورځ دې څنګه دا هغه سړي دې بیا دا هغه سره څنګه یو شان دي کېدی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو المرء مع من احب انسان با دار هغه چا سره په قیامت کې پاسي د حشر بدا چا سره کېږي چا سره په دنیا کې محبت د چا سره دی. دې حدیث مبارک کې یو عجیب انداز سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د محبت د آخرت د محبت د دنیا د تعلق د آخرت د تعلق انسان په دنیا کې د چا په صحبت کې کینی چا سره محبت کوي چا سره ناست پاست کوي چا سره ناست ولاړ کی ادا چا سره تعلق دی د دې انجام به وسی په آخرت کې دی د قیامت پر دا سره حشر کی. معرف القرآن کې مولانا شفیع رحمه الله ذکر کړی دی چې د اولیاء الله محبت انسان ته د جنت حصول ذریعہ ګرځي انسان د پاره دا اولیاء الله محبت نیکان خلق محبت دا د څه ذریعہ ګرځي د نجات ذریعہ ګرځي د جنت د اتلو ذریعہ ګرځي انسان ته الله خوشحالي ملاوي شي د الله رضا ملاوي شي په داسې کس نه چا سره تعلق دی په دنیا کې د سره محبت دی په دنیا کې د سره تعلق ته قیامت پر ورځ با حشر دا سره کیږي قیامت پر ورځ حشر چا سره کیږي چا سره په دنیا کې محبت دی په دنیا کې تعلق دی. مولا علی قاری رحمه الله فرمای په دې حدیث کې وی دې حدیث معنی چې د عام دا چې انسان د نیک انسان سره محبت ساتي دا عام دي کاغه د محبت د نیک سره دی په دې به قیامت پر د نیک کس سره پاسي حشر به د نیک سره کس سره د نیک عمل او دیندار کس سره وي دارنګ یو کسړي د منافق سره فاجر سره د ګناګار سره بد عمل سره د الله نه د باغی سره محبت دی ادا محبت د باغی سره دی نو بیا بسې بیا د قیامت پر ورځ د حشر د هغوی سره ځکه د تعلق د باغی سره او د تعلق او د محبت د بيدینه خلکو سره نو دی وجنا فرمای او دا حدیث مبارک کې راځي ترمذی شریف دا حدیث ذکر کړی دی المرء على دین خلیله المرء على دین خلیله انسان دی بسې دی یو کس دی د خپل دوست په دین باندې دا دوست چې کوم د دین دی هغه چې څنګه کارونه کوي دی مخشنی کارونه کوي هغه کوم خواجی دی ملتزي دی وجنا چې د چا سره محبت دی دا هغه سره د قیامت پر ورځ حشر کی همغه پښتانم یو آسان او متل کو او عجیب اکثر خبره کو مشران وي د خپل کلی کس پیجندل غواړي نو تو وګوره د چا سره د بل کلی په
د بل کلي چا سره تعلق دی پوه شي چې هغه سړی که ټیک دی دم دیم ټیک دی که هغه خراب دی دیم خراب دی یا ستا د بل کلي کس معلومې د خپل کلي کس ته وګوره چا سره تعلق دی که د سم سړي سره تعلق پوه شي دغه پلانکي کس چې راځي د بل کلي نه دا ټیک دی یا خراب دی دارنګې فرمایي چې د محشر په ورځ باندې تعلق ودرېدل پاسېدل او دارنګې حشر دا به دا خلکو سره کېږي کم چې د چا سره په دنیا کې محبت دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي صحابه کرامو چې کله یعنې دا خبره واورېده دا حدیث مبارک واورېده د دې نه مخکې په بل څه دومره نو خوشحاله شوي په دې باندې څومره خوشحاله شو چې ګوره زموږ محبت په قیامت په ورځ باندې به حشر د هغه چا سره کېږي د چا سره په دنیا کې محبت دی په دې باندې صحابه کرام ډېر خوشحاله شو ځکه صحابه کرامو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیات محبت وکړه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي حضرت عمر رضی الله عنه متعلق راځي فرمایي یو پیرا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خو تاسو سره محبت دی خو د خپل نفس نه د خپل ځان نه علاوه خپل ځان نه علاوه میزان تاسو سره ټول بیا زیات محبت دی او د خپل ځان سره محبت دی بیا تاسو سره دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي تر هغه وخت پورې کامل مؤمن نه جوړېږي بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې زما د خپل ځان هم زیات تاسو سره زیات محبت دی زما ځان زما خپل جان ټول پتا قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما تاسو د خپل ځان هم زیات محبت دی خپل بیبي نه خپل بچو نه خپل مور پلار نه ډېر زیات محبت مې رسول الله تاسو سره دی دا جناب رسول الله صاحب فرمایو چې اوس ته کامل مؤمن جوړ شو ته اوس ته ایمان او ته کامل مؤمن شو بهرحال دا صحابه کرام دا شانو صحابه کرام بلی خوشاله شو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ذکر کړ نو بلی خبر باندې خوشاله شو چې زمون دنیا کې محبت د پیغمبر علیه السلام سره دی په آخرت کې حشر د چا سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ایو دینه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جدا کېدل دینه په خول په دې باندې خفو چې دا څومره یعنی جناب رسول الله دنیا کې هم غینو آخرت کې بیا سکو صحابه کرام مدي متعلق بازي صحابه کرام به تاسو هم کو یا رسول الله سلام په دنیا کې وتا اینو تاسو سره زیارت کیږي لیدل کتل کیږي تاسو مجلس کې کینو آخرت کې وته صحابه کرامو تبه د انبیاء سره صدیقین سره به شهدا سره به ها التبسي جناب رسول الله سلام باندې الله رب طرفنا یعنی وحی نازل شو الله رب طرفنا ته حکم شو چې د نیکانو خلکو تعلق په قیامت پر محشر دا چا سره تعلق من النبیین والصدیقین والشهداء بہرحال بیا دارنګ فرمای بعض علماء کرام محدثین ذکر کوي په دې حدیث کې د نیکانو خلکو سره چا تعلقي داوی ته دا بشارت دی چې دوی به خاتمه بالخير که چا د نیکانو خلکو سره تعلق دی خلکو ته په دې حدیث کې څه شي دی بشارت دی چې دوی آخرت کې به دوی به چې کله مرګ راځي او خاتمه کیږي نو بالخير به کیږي په خیر باندې خاتمه کیږي ولې ځکه انسان په قیامت پر ورځ الګ پاسي د نیکانو خلکو سره چې د ایمان سره دلی کنه دا خاتمه بالخير شوی کدی دنیا کافر لاړ مرتد لاړ نو دی بیا نیکانو خلکو سره پاسي چې چا د دنیا کې تعلق دی وجنا فرمای عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې یو کس دی هغه د مقام ابراهیم او د دارنګي د بیت الله شریف په منځ کې دی 70 سال د پای کې عبادت وکړو او د حشر به هغه چا سری او یا کال مسلسل عقل د عبادت وکړو دا نه خوځیدل نه دی یا دا نه علاوه بل ځای کې عبادت کړي نه دی او د حشر په قیامت ورو چا سره محبت بیت الله شریف مقام ابراهیم په منځ کې ولاړ دی او یا کال عبادت وکړو په سر عبادت دی بیان بکی ځکه په دنیا کې تعلق د غلطو خلکو سره دی ستا ناس ته ولاړ د غلطو خلکو سره دی دا یو اثري د غلطو خلکو په یو اثري ګوره دا په دې وجه باندې چې تا د غلط ماحول نه منکی د غلطو دوستانو نه دی منکی د غلط ناس ته پاس نه دی منکی
بې ځایه او ناسته ولاړه نه منع کي نو که ته د غلط ځای نه منع شوې نو ته به نیکو اعمالو طرف ته به ستا رجحان پیدا کېږي د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته ده د دیندارو خلکو سره ناسته پاسته ده د هغوی نیک صفات په تا کې راځي ښه صفات په پتا کې راځي اوی ذکر کوي ته به ذکر وایه جوړېږي اوی نوافل اهتمام کوي د نفل اهتمام به ته کوي اوی د سنتو اهتمام کوي د سنتو اهتمام به د شروع کوي دارنګې انسان هغه شانتي په انسان کې هغه صفات راځي چا سره چې دنیا کې تعلق زیاتي ګور تاسو ګورئ یو اخري خبره کوو په دنیا کې اکثر تاسو ګورئ بعضې خلک د سارو سره لوبې کوي یا ځناورو سره لوبې کوي سپي ساتلي بس بار او دننه بار او دننه بعضې خلکو بل څه ځناور ساتلي د هغوی سره وخت تېروي تاسو ګورئ د بعضې خلکو کې دا شی شته په هغوی کې دا خصیص صفت راغلي چې کوم سړي سپي ساتي تاسو وګورئ داسې کېدی نه شي دی جګړهمار نه سپي ساتي که نه او هغه ګرځوي داسې کېدی نه شي یو خو لکه عام یو خو د عام د کور دپاره هغه خلک مونږ خلک سپي ساتو یاره د پیشو نه راځي په لوغو موغو کې خوله نه وهي منګکان نه ګرځي دلته که نه دې دپاره که یو سړی یو سپي وساتي په دې دپاره نه دا به زما څوکیداري کوي خبره پوه شوې که نه دې دپاره چې دغه شانتې بعضې ضروري شیزونه هغه زغري بعضې وخت کې دغه فایده کوي دغه نه بعضې کسي هغه سره سپي هر ټیم بلاس کي که بار تم ځي ګرځوي او که کور تم راځي نو ځان سره یې بوځي او د هغې باندې هر ټیم مینځي او لمبوي او په خپله روټۍ نه خوري او په هغه باندې روسې به تازه تازه غوښې خوري اینه ولا راوړي څوک ولا کلیجي راوړي څوک څه راوړي څوک څه راوړي دې وجې نه دغه کس کې تاسو ګورئ په هغې کې به صفت د سپو صفت پکې د چا چې زیات د څه سره تعلق دی د هغه صفات پکې دې وجې نه نیکانو خلکو سره تعلق پکار دی چې زمونږ کې د نیکانو خلکو صفات راشي زمونږ دنیا هم ښایسته شي او آخرت هم ښایسته شي الله دې عمل لا نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم رب دې ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمد دې ګناهونه معاف کړي رب ناسو کسانو ته رب زموږ اورېدونکو ته سامعینو ته رب په دې خبرو باندې عمل را نصیب کړي د دین باندې زموږ سمجھ پوهه را نصیب کړي رب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره زموږ محبت پیدا کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زموږ په زندګۍ کې راولي رب زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي رب دنیا او آخرت مو ښایسته کړي آخرت کې مو رب حشر د نیکانو سره صحابه کرامو سره اولیاءو سره شهداو سره رب د انبیاو سره نیکانو خلکو سره د محشر نصیب کړي د علماو سره محشر نصیب کړي د بېدینو خلکو سره رب د قیامت پر ورځ حشر مه نصیب کړي رب د هغوی د حشر نه مو ساتي د هغوی د ملګرتیا نه په دنیا کې مو ساتي په آخرت کې هم د هغوی د ملګرتیا نه وساتي رب زموږ مړه که غواړي که نه غواړي د بېدینو خلکو محبت زموږ د زړونو وباسي رب دنیا او آخرت مو ښایسته کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم